په اصول په خلاصه کې هغه لا يصير الرجل بصيرا بالقرآن حتى يعلم اربعا. کله چې لومبه ما درس و تدریس شروع کړ نو په لومبو کلونو کې ما 22 کتابونه لولول او دا هغه وخت طالبانو ټول مولیان دي متابع دی او مبارک شامونی سیب دی دا ټول د دینه مخکیو مولی حبیب الله د گبرال مولی امیر جان یو اخی ما سره اول کې گبرالیانو نه بعد بیا کونړیان رالل بیا کونړیان ډیرو بیا هغې نه بعد نورستانیان رالل بیا نورستانیان به زیادو په طالبانو کې او تکړه طالبانو ډېر نران بیا نورستانیان نه بعد بیا گبرالیان رالل ما به ورپورې خاندل ما د مرهټه حکومت بیا راغی نو کله یو شان کله بل شان طالبان زی او راځي خو هغه زمانه کې چې ما کتابونه لولول نو ما به ورسره د شیخ القرآن یو کتاب لولو او په طالبانو مې لازم کړی و نو ما په طالبانو باندې دا اصول خلاصه یاده کړې وه دا توډیري کې عبدالواحد چې دی او دا دې ټولو باندې یاده کړې وه واړه به وو ما به ورته پاسوې ووایه نو یو به وي لا يصير الرجل بصيرا بالقرآن حتى يعلم اربعا لاربعا في اربعا لاربعا نو ما به بس که بل ته به مې ته دې پسې ووایه نو یادونه به مې دي لا يصير الرجل بصيرا بالقرآن حتى يعلم اربعا كأربع لأربع بأربع ويمدها بأربع ليرد بها أربعا كأربع في أربع ويوزئها بأربع كأربع ويعزر من أربع هو أربع ويجتنب من أربع لئلا يبتلى بأربع كأربع فامتحن بأربع كأربع واعتصم بأربع مع أربع ويتحلى بأربع وأكرمه الله بأربع كأربع وهانت عليه أربعا كأربع فيفوز بأربع ويدخل في أربعة في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لا يصير الرجل بصيرا حتى يعلم أربعا یو سړی په قرآن نه پوهېږي تر هغې چې هغه څلور څیزونه ونه پېژني یو تفسیر القرآن بالقرآن دویم تفسیر القرآن بالحدیث دریم تفسیر القرآن بأقوال الصحابة څلورم تفسیر القرآن بأقوال التابعین كأربعة پشان د نورو څلورو څیزونو یو فهم الالفاظ الشرعیه من اللغویه دویم مواقع الالفاظ بمواضعها او دریم اسباب النزول لکه مفسرین وی نزلت فی کذا دا آیت د فلانه واقع باره کې راغلی نو دا معنی نه چې دا آیت هغې پورې خاص شو حتی وایي دا خو د ابوجهل باره کې دی او دا د فلاني باره کې بیا تاله څه پاتې شو جنت هغه د صحابو باره کې شو نه د شان نزول مطلب دا دی چې هغه وخت دا آیاتونه راتلل نو مصداق یې دا و نو که هغه عادت چا کې راغی نو هغې اوس هم مصداق دی دا نه چې ته وایې په موږ یې چسپانه یې په موږ د منافق باره کې آیاتونه راتلل مصداق یې هغه وخت کې عبدالله بن ابی بن سلول اوس چې چا کې د منافق صفت راغی نو هغې مصداق دی شان نزول مطلب دا دی او دارنګه الناسخ من المنسوخ لاربع دا د څلورو دپاره یو اثبات توحید دویم اثبات د رسالت دریم صداقت الکتاب او څلورم ایمان بالآخره باربع دا څلور چې ثابته په څلورو به ثابته یو الدلیل العقلی دریم الدلیل النقلی دریم الدلیل الوحی او څلورم الحرف په دې څلورو ثابته یو ويمدها باربع
او مضبوطی دی لرا پا نورو سالورو چغم مداد دی الجهاد فی سبیل اللہ تعالی یو الانفاق فی سبیل اللہ تعالی دعا التنظیم درے او الاداب سالورو لیرد بها اربعان دیر پارا چه رد کی بدی باندی سالور ڈالے یو المشرکین درم الیهود درم النصارى او سالورم المنافقین چه باغی ردو کی که اربعین بشام در نور و سالورو چه اغاو مراد کی یو شرک فی العلم درم شرک فی التصرف درم شرک فی الدعاء او سالورم شرک فی العبادت و اربع او نور سالورو مراد کی یو المشرکین بالعباد الصالحین پا غیر دو دیم المشرکین بالکواکب درم المشرکین بالملائکہ او سالورم المشرکین بالجن ویوزعوها باربع او واضح کئی دی لرب سالورو سیزونو یو بالقصص قصے واقعات قرآن ذکر گئی دپار دا وضاحت بدی اثبات نہیں بدی وضاحت راجی دارنگی اور بالامثال مثالوں نے پیش گئی لگا قرآن کی تقریباً سالور 44 مثالوں نے دی دارنگی بیز آلیہتیں دائی دا آلیہ و عجزی بیان نہیں اور سالورم و وحن عدلتهم دائی دلائل سپکی کمزوری کئی ویادر من اربع او چویری گی سالورونا یو من الکفر دو من النفاق درم من الشرک او سالورم من الافتراء کا اربع بشان در نورو سالورو چدائین امزانو ساتی یو التحریم لما احلہ اللہ او درم التعلیل لما حرمه اللہ او درم التقول علی اللہ او سالورم الافتراء علی اللہ تعالی و اربع او بشانگ نورو سالورو چاگین امزانو ساتے یو انکار التوحید درم انکار المعجزات درم اخراج الامرین بالمعروف والناہین عن المنکر چاک پرس دا ملک او نباسی سالورم الاستهزاء بهم چاہی پورے ٹوکیو نکی ویجتنب من اربع او زان بچ کے دا سالورونا یو المداحنت دا سستائنا دیم کتمان الحق دا حق پٹولونا درم ترک العمل او سالورم التحریف چی دین ازانو ساتی لے اللہ یبتلا بی اربع دیده پارا چی مبتلا نشی بسالورو یو زجر نیامن کان او یغزانا زجر نا بچی کپا ویخی کپا ودو دیم ختم القلب نا بچی او درم الحوان فی دنیا کی ذلیل نشی داغی نا بچی او سالورم العذاب فی الاخرہ داخرت عذاب نا بچی کا اربع پشاند نورو سالورو سی زنو چی داغی نا امزان بچ کا یو اتباع الحوا خواہش پس مزا دیم الاستدلال بالآبا دا قرآن و سنت مقابلہ کی لارنگی کا دلیل مگر زوا او درم التشبه مع اللہ دا اللہ سر بلسوک مشابه مگر زوا سالورم القیاس الفاسد قیاس فاسد مکوا فتحین بی اربان امتحان بی اربان دی رازی بسالورو فهمتوینا بی اربا یو ملامت الاحبا دوستان با دی ملامت گئی ملد آس شر دی جوڑ کردے ہو پھر قواریت دی جوڑ کردے ہو دیم شماتت الاعداء دشمنان درتا غسی درم تحن الجحال توان الجحال جائلان دور باندی لام تان وی
او سالورم حسد العلماء، علماء بدر سره حسد او بغض کوي. نو دای به کله یو بانا او کله بل بانا حسد باغسی که اربعه پشان د نورو سالورو چې دې کې به هم امتحان در باندې راځي. یو عصب کنزل به درته خلک کوي، دویم الایذا تکلیف به درته رسوي چې ته پې تانګېږي هغه به کوي، دریم انواع الافتراء دروغ به در باندې جوړوي، او څلورم مکر الکبرا چې کوم مشران یې به در ستا خلاف تدبیرونه کوي، چلونه به کوي چې دی ولې مخکې لاړ. واعتصم باربعه، نو ته منګولو لګو په څلورو څیزونو باندې په هغې کلک شه. یو الکتاب قرآن باندې، دویم السنه په سنتو د پیغمبر، دریم الاجماع، او څلورم القیاس. ما اربع پشان د نورو څلورو چې په هغې باندې به مطلق ولاړې. یو الاحسان مع الناس، خلکو سره ښه کوه، دی دې کوي بد ته ښه کو. دویم ترک الفحشا، بې حیایي مه کوه. دریم الامر بالمعروف، د قرآن او سنت وینا کوه. او څلورم النهی عن المنکر، د منکراتو رد کو. ویتحلی باربعه، او مدین بشي په څلورو باندې، ښایسته بشي په څلورو. یو القواعد للمبلغ، د مبلغ دپاره چې کومې قاعدې دي په هغې به ته کلک شي. دویم التبري عن المعاندین، چې څوک د ضد او عناد کوي د الله دین سره، د هغې نه به ځان کټ کړي. ابراهیم علیه السلام چې وی انا براء منکم. نصرت الموحدین دریم، چې د موحدینو امداد به در سره وي. مرګري موحدین هغوی به په تا ځان قربانوي، ځان به مرګ ته مخې ته کوي او تا به بچ کوي. او څلورم والرد علی المنکرین، په منکرینو باندې رد، دا به نه پرېږدي. واکرمه الله باربع، او عزتمن به کي الله دله په څلورو څیزونو باندې. یو التسلی، د الله طرف نه تسلی، زړه باندې مطمئني. دویم ربط القلب، په زړه باندې الله پټای لګولي. او دریم البشارة الدنیویه، دنیا کې به الله زیری درکولی شي. او څلورم البشارة الاخرویه، که اربع بشان د نورو څلورو چې هغې به دې نصیب شي. یو التشجیع، بهادري، الله به دې بهادر کي. دویم الاستقامت، الله به الله استقامت درکي او ته به کلک ولاړې، پروا به دې نه. او دریم النصرت، د الله د طرف نه به در سره امداد کیږي، تا به مخلوق ته نه محتاجه کوي. او څلورم والمعیة الخاصه، بیعت خاصه د الله د طرف نه وي تا ته به پته نه لګي. او ستا ټول هر څه به برابري، دنیا به دې برابرېږي او د دین کار به دې برابرېږي. او الله معیت به در سره وي، د الله امداد به در سره وي، څوک به څه نشي کولی. وهانت علی اربعن، او سپک به شي په ده باندې څلور څیزونه. یو ایثار النفس، پروا به نه وي که تکلیف راځي، کړاو راځي، شپې ورځې منډي، پروا به نه وي. الله به درله طاقت درکړي. او بل ملګری به په ځان مخکې کوي. ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، ایثار الاموال، مالونه به دې لګي په دینه، ته به پې خوشحالېږي، پروا به دې نه. او دریم والهجرة الی الله المتعال، که د الله د دین دپاره یو ځای پرېښودلي، نو پروا به دې نه کډه به والي، دا ملک نه صحیح بل صحیح نو. ملک خدا تنگ نیست، پای گدا لنگ نیست. د خدای ملک تنگ نه دی او د ملک پیشل نه دی، بل ځای به حکم کنه. والمقاطعة عما يسده في الحال والمآل، او چې کوم شی د دین نه د کار نه بندوي، د هغې نه به مقاطعه کوي، بایکاټ به کوي.
چې ما د دین د کار نه بندۍ نو هغه کار مې نه دی پکار نو بیا به نه هغه تجارت کوي چې دین د کار نه پاتې کوي نه به هغه ښځه کوي چې د دین د کار نه پاتې کوي نه به هغه چا سره خپلوي کوي چې د دین د کار نه پاتې کوي نه به هغه مدرسه جوړوي چې د توحید او سنت د اشاعت نه پاتې کوي پرېږده مړه وي بیا به بل ته محتاج یم چاندې به غواړم داسې ښیمه نه محتمم نه مدرس نه امام مرا چې کار کې اظهار حق بیان نه کنم نه هغه محتمم یم چې چاندو ته مې اجازه دی نه هغه مدرس یم چې تنخواه ته مې اجازه دی نه هغه امام یم چې اړې ته مې اجازه دی مرا چې کار کې اظهار حق بیان نه کنم بیا ولې حق نه بیانوم د تمې څیزونه خو مې ټول پرېښودي شیخ القرآن الله دې په رحمتونه ولیږي هی به وي نه محتمم نه مدرس نه خطیبم نه امام مرا چې کار کې اظهار حق بیان نه کنم کار با بشان د نورو څلورو یو التزهید من الدنیا د دنیا نه بې رغبتي دنیا نه بې رغبتي دا مطلب ہے دنیا کار مکو دنیا نه بې رغبتي مطلب دا چې دنیا او دین مقابله راشي دنیا به پرېږدي او دین به علي دویم الاطمینان فی السراء والضراء اطمینان به نصیب شي په تکلیفونو او مصیبتونو کې تکلیفونه به راځي او دی به مطمئني پلار به مړ شي زیه به مړ شي پروا به نه خپل کار به ته نه پاتې کېږي او دریم کلمت الحق عند الامراء بادشاہانو مخکې به هم صحیح خبره کوي او څلورم التثبت والآداب عند الابتلاء په وخت د ابتلا او تکلیف کې به هم کلک ولاړي فیفوز باربع نو کامیاب به شي په څلورو یو دا یدعا عظیما فی ملکوت السما په اسمانونو کې به هغه لوی سړی ګڼلی شي ملائک به یادوي دویم ویدخل جنت المأوا جنت به والا الله ورکي او دریم وینال درجة العلیا اوچته درجه به حاصله کی الله به له اوچته درجه ورکي او څلورم وینظر کفان الی الله تعالی الله سره به مخامخ ملاقات وکي څنګه حضرت جابر ته نبی علیہ السلام ویلو ان اباک قد نظر الی ربک کفاها ستا پلار الله ته مخامخ وکتل جنت ته الله بوته او ويدخل فی اربع نو دنه بشي په څلورو کې یو فی زمرة النبیین په ډله د انبیاو کې و صدیقین د صدیقینو کې و شهداء د صالحین شهیدانو کې و صالحین او د نیکانو کې انه فی زمرة النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین وحسن اولئک رفیقا خسته دي دغه کسان د مرګرتیا اصول د فهم د قرآن ختم شو